وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. زنا بنیادی عقاید دي چې هغه د ایمان مفصل چې موږ ته یو په هغه کې هم هغه رغلي دي او قرآن مجید یو څو آیتونو کې هم د هغه یو ځای تذکرہ شوی ده. په هغه کې په الله باندې ایمان، فرشتو باندې ایمان، کتابونو باندې ایمان، آخرت باندې ایمان، تقدیر باندې ایمان، دغه د بنیادی عقایدو تذکرہ د ورمنه. نو د دې تفصیل وو ان شاء الله بیانو. خو دې کې چې څومره د اول دا امنت بالله، په الله باندې ایمان، د الله باندې ایمان او توحید دا ایوی معنی کې استعمالي. نو د دې دی واجنا د دې وضاحت کونن توحید یا ایمان بالله دې مطلب دا دا چې الله تعالی جل جلاله په خپل ذات کې، په خپل صفاتو کې یکتا او بمثل ده. الله تعالی جل جلاله په خپل ذات صفات کې دا یکتا او بمثل ده، هیڅوک دغه شریک نشته پدې کې. او د عبادت او د بندګۍ لایق فقط هغه ذات ده. د قرآن مجید اکثر حصوں کې الله تعالی جل جلاله خپل توحید بیان کړه او ډیر په بهترین دلنشین انداز سره الله تعالی جل جلاله خپل توحید، خپل لوی او خپل قدرت کامله، خپل صفات کامله دای بیان کړه او داسې مختلف تعبیرات سره، مختلف امثال سره وضاحت کړه چې لکه څنګه دی الله تعالی جل جلاله بندگان دا مختلف صلاحیتونه ورکړي او په مختلفو شعبو کې دی هغه سي مثالونه د مخته کړي وته. یو سړی ډاکټر دا کنه نو هغه د ډاکټرۍ په مثال دې شي پیږي، هغه نه توضیحات بهتر کیږي. یو سړی ذمہدار دا نو هغه ته د ذمہدارۍ په هغه باندې ډیر زبردست دلیل پیږي یا بده باندې. نو الله تعالی جل جلاله مختلف انداز سره دا خبره ذکر کړي. خو د توحید یا د الله تعالی جل جلاله ایمان دا چې لا غونتی وضاحت وکي کنه نو ګوره د دې دا مطلب ده چې د کل کائنات چې څومره ځمکه اسمان او په دې کې چې څومره نظام جوړ ده، کاغه د هواګانو نظام ده، کاغه د سمندرونو نظام ده، کا په دې کې زرګونو داسې نور مخلوقات دي. لکه انسان خو یو مخلوق ده کنه، د انسان نه علاوه په زرګونو نور مخلوقات دي. لکه یو جنات فرشتي دا خو ځان ته شوي نه دي، نه علاوه حیواناتو کې هغه هر یو مستقل نسل لري او هغه یو علم لري. نو درنګ ته دا هم په زرګونو دي، هغه کې که په بری دي او که بحری دي، سمندري دي او که دي. او درنګ ته په زرګونو قسمونو باندې چې څومره د ثمرات میوې دي مختلف النوع، د هر یو د بل رنگ مختلف، ذایقه مختلف، خواص مختلف او دغه ډول ډول مختلف، هر څه مختلف. او دغه د هر میوې دغه دی هغه نونی ست تخم نونی ست تخم دغه کوم تصویر ده د هر میوې د بل نه تصویر جدا ده. او دغه چې څومره ونه ده ونه جدا ده، د هر وی د بل نه پانی جدا ده. او به د هر میوې تاسو وګورئ الله تعالی جل جلاله هر یو ته بیل بیل رنگ کچېره د میوې خاصیتونه بدل و، خو ډیزاین
او رنگ او صورت دی ټول یو بنوټ نو بیا بچا نه پیژندل چې اوس دا ملټا راغلی دا او کدا کلا راغلی. الله تعالی جل جلاله هر شي ته د حفاظت سامان خپل کړی دي او دا هر څه چې څومره داغه دي امدرنګ ته چې څومره د نور جړی بوټي دي د دوايانې چې نه غنه جوړیږي مختلف دوايي دي. ځکه حدیث مبارک کې چې داسي بیماری نشته چې الله تعالی دغه علاج نه نازل کړه، دغه علاج شته، الله تعالی دغه علاج نازل کړه. نو د چې څومره جړی بوټي دي دا ټول رب العالمین دا هم د الله تعالی جل جلاله پیدا شته او دا هر څه د انسان لپاره پیدا کړي، یعنی د کل کائنات چې سجاو کړه دا به د انسان په خدمت کې لګول. څومره د فلکیات او نظام دا ټول الله تعالی پیدا کړي. د غزمکه چې کوم دا د دینه سترګه 13 لاکھ یکم او بیش دومره غټه ده او بیا چې څومره سترګه ده د هغې نه داسې ستوري شته دي ستارې چې هغه په لکونو د سترګې نه غټ دي او بیا داسې ستوري شته چې ځنه ستوري هغه دومره غټ دي چې هغه په هغې کې په لکونو ځایږي او بیا داسې کهکشان شته چې دغسې ستوریو کې په کروڑونو ځایږي او بیا دغسې کهکشان په کروڑونو دي په اسمان کې او دا ټول تحت السماء الارض تحت السماء چې کوم اول د مشتزمکی ته چې کوم اسمان دا ټول د دې لاندې حصہ ده. دا ټول کائنات چې راخلي د زمکه راخلي او دا ټول سترګې او د ستوري او د هر څه راخلي دا د اسمان نه لاندې چې څومره عالم راخلي او دا چې کله حدیث کې راځي چې د اول اسمان کې دا کېج دی یو ځای دا به داسې لګي لکه صحرا کې چې وګوتی پرتا ده، یعنی اول اسمان به دومره غادي دین لوی ده. به دویم اسمان نسبت به چې کوم دویم اسمان دغه دی اول نه به دومره غټ. نو دا کل کائنات په کل کائنات کې چې څه پیدا ودی دا د مشتا سه ایمان د چې د خالق څوک ده رب العالمین ده. نو د الله تعالی باندې موږ ایمان دا چې د کل کائنات خالق د رب العالمین ده، د دې محافظ بره راست رب العالمین د بلا شرکت غیر بغیر د چې الله تعالی جل جلاله په مدبر السماوات والارض د زمکه او د اسمان تدبیر دغه تنظیم د الله چلی په دې کې الله تعالی جل جلاله چاته محتاج نه ده، د چا فیصلو ته محتاج نه ده او الله تعالی جل جلاله د فیصله مخت یو قوت رکوټ نشي جوړی دا ټول کائنات کغه انبیاء علیهم السلام دي که اولیاء الله دي که نور انسانان دي که د کل د چې څومره عالم جوړ ده دا ټول محتاج ده الله ته. الله تعالی چاته محتاج نه ده، هغه صمد ذات ده، هغه صمد ذات ده او دا هر څه الله تعالی فنا کوي، دا و الله تعالی فنا کوي او د دې هر څه کېدل یعنی د کل کائنات جوړول او د کل کائنات فنا کول د کل کائنات بیا جوړول دا ټول هغه په کن فیکون سره کوي. اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون بس هغه سی وشي. چې څومره انسانان دي په دې کل کائنات کې د هر چا د ارادونه رب العالمین وقف ته. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه. انسان میں پیدا ده او د هر انسان چې خپل زړه سره څه خبرې کوي هر متپاته څه ځون سره یعلم خائنة الاعین وما تخفي الصدور. الله تعالی ته د هر سړی د سترګو نگاه پته ده چې کوم طرف ته غلطه غړای او په سینو کې د څه رزونه پټ کړي ځون سره. نو رب العالمین د توحید مقصد دا ده چې مشکل کشا الله تعالی ده چې د څومره خلکو حاجتونه پوره کوي دا الله تعالی پوره کوي، حالات راوستون کې الله تعالی ده، د حالاتو ګون کې الله تعالی ده، د حالاتو تبدیلون کې الله تعالی ده، دا هر څه الله تعالی سره دي. البته الله تعالی جل جلاله د دنیا جوړه داسې کړې ده چې دا دې کې اسباب پیدا کړی. الله تعالی څه پیدا کړی؟ اسباب. خپل بندگانو ته خیر رسوي، خپل بندگانو ته خیر رسوي، خو خیر د چا په واسطه رسوي؟
یو ظاهري سبب مقرر کړی. ګوره چې په دغه کائنات کې څومره تاسو د محبت منظر ګورئ که نه، چې لکه یوه مور ده هغه خپل اولاد سره محبت کوي. دا انسانان خو ډېر انسان خو انسان ده چې څومره انسانان نه دي، نور حیوانات دي که هغه درنده‌ای که نه هغه خپل اولاد سره ډېره مینې. دا شیر ده او چیتا او د مزرعه او د نور چې څومره لیوه ده، څومره سخت شیونه دي چې چیر پاړ کوي، خو هغه د خپل اولاد دپاره محافظ وي او د خپل اولاد هغه ډېر محبت ساتي. نو چې څومره په کائنات کې تاسو د محبت او د رحم او د شفقت منظر ګورئ، دا د الله تعالی جل جلاله د رحم او د هغه د صفت صرف تجلی ده په دې باندې الله تعالی پیدا کړي. چې څومره د حکمت او بصیرت منظر دي، دا د الله تعالی جل جلاله د هغه د حکم هغه پیدا دي. نو په کل کائنات کې یو ذره دی الله نه پټه ده، نه دی هغه د طاقت نه او د قدرت نه بهر ده، نه څوک بار وتا شي، نه یو قوت الله تعالی جل جلاله په خپل فیصله کې عاجز کوا شي. نو د توحید مقصد دی چې هر څه الله کوي او د هر څه دی الله دی، د هر څه دی الله تعالی دی. خدا د مشتاسو ازمیش په دې کې ده چې الله تعالی جل جلاله د ما یا د تا د مشکل حل دپاره ظاهري سبب هغه یو برابر کړی. اوس دغه د ازمیش او د امتحان ټایم وي چې آیا ته اټول اعتماد په د ظاهري سبب کوي او کچا باندې کوي، مسبب الاسباب باندې کوي او د سبب په پردې کې چې کوم ذات تا ته د سبب مهیا کړه دا بیا فهمو یا ټول ډیره زیاته کو. ګوره الله تعالی جل جلاله مشرکین بری کوي چې کله سمندر کې گیر شي هر طرف نه هواګان او چپی واخلي، بیا بس بیا خالص مار غوړي. یعنی مشرکین په دې هر څوک په دې په چې راغوت کائنات چا پیدا کړه، دی الله تعالی خپل یو لوی ذات نشته چې بل څوک جوړ کړي. نو بیا چې کوم دا الله تعالی نه ډیر په خلوص سره دعاګانې غوړي چې ته مجه د سمندر نه وبسي، بیا مجه بس بیا تاسو سره بیا څوک نه شریکو. خو الله تعالی فرمایي چې څنګه مجه نجات ورکو دوتا اذا هم یشرکون، بیا خپل شرک بیا یې چې بیا غداسیو بیا غداسیو. مجه ګوره بیماران شو، الله تعالی نظر کو چې الله صحت راکړي، یا الله داسې وکړي، صدقه وکړو، الله نه وړو. الله تعالی جل جلاله دې چا علاج ماته پر سکی بنا کی، هغه دوايي الله پیدا کړی وي چې کوم هغه ډاکټر ته لیکل کې یو په ذهن کې الله تعالی وچی هر څه الله تعالی وکي. خو بیا چې کله مجھے صحتمند شو، بیا دی الله یو ورته نه مانه خلو چې الله تعالی دې ماته صحت نصیب. به چې افلن کی ډاکټر دوی کړي به ټیک شو، افلن کی دا ظاهري سبب په لحاظ باندې دا کفریا کلمه نه ده، لکه ټیک دا سبب په لحاظ باندې الله تعالی به ته پر بغا سبب کړي، ته بغا شکریا ادا کوي، ظاهري لاس به ته شکریا ادا کوي. من لم یشکر الناس، چا چې دی خلق شکریا ادا نه کا، هغه دی الله شکریا ادا کوا نشي. ځکه چې دا خو ډیر بیا لکه قدردانی سرشتانه بده کی هغه ځان ته شاید. خو موږ خو داسې یو کنه چې یو مشکل کې الله ته زری کو چې الله تعالی مشکل نه وبسي، بس بیا چې کوم د خپل بریتونه ته و چې دا کار ما وکړو، د زه ډېر تکړه سړی یم، ما داسې وکړو، بیا ما داسې وکړو، یا فلان کې داسې وکړو، بس دو خبر نه نوځو. بیا نو دا خبرې دا حالان کې الله تعالی جل جلاله کړي وي، الله تعالی ته ترتیب برابر کړي، الله تعالی جل جلاله ته نظام برابر کړي، او به موږ دومره بے وفایي کوو چې باغ ټیم کې ټول نسبتونه نور خلکو ته کو یا ځان ته کو، الله تعالی منځ کې دا شي نه کول پکار. نو محترم د توحید لازم اثر دی، د توحید او د ایمان بالله د دې نتیجه دی، د موږ عملی زندګۍ باندې د دې اثر دی چې کوم چا په الله باندې ایمان وي مضبوط، نو هغه د الله تعالی جل جلاله په وعدو باندې کامل یقین وي چې الله تعالی جل جلاله خپل احکام متعلق یا خپل عباد سره خپل بندگانو سره کومي وعده کړي او په څه بنیاد باندې کړي، په هغه باندې ډیر باوري، ډیر باوري، ډیر یقیني چې دا الله تعالی جل جلاله وعده ده، دا به اسی چې ها کر रहेगा، دا وही راسي. او چې کوم شینو بری کې الله تعالی جل جلاله وعید کړه
چې کته داسې وکړو که حرام دی وکړو بیا به دا حالي، کته چا سره ظلم وکړو بیا به دا حالي، او کته د خپل والدینو قدردنی نه وکړو بیا به دا حالي. او مختلف وعیدات یې دي. کچېرې ته سود وکړو فأذنوا بحرب من الله، بیا د الله جنگ ته تیار شه. دا وعید دي، دا څه دي؟ وعیدات دي. نو قرآن مجید کې وعید ډیر دي چې کچېرې دا کار دی وکړو بیا به دردناک عذاب درکوم. نو هغه د الله تعالی په وعیدونو باندې کامل یقین وي، د الله تعالی په وعدو یې کامل یقین وي. چې کله توحید زړه کې رسیخ شي بیا د الله تعالی جل جلاله په ویر کړي په نفع او په نقصان کامل یقین وي. هغه بیا د نفع او د نقصان حصول لپاره ناجایز اسباب نه استعمالوي، ځکه چې هغه یقین پچای په الله تعالی چې د عزت او د ذلت ملک هغه رښتیا او الله تعالی غنی او هغه یقیني، نو هغه بیا د دې لپاره ناجایز اسباب کله نه استعمالوي، کله نه استعمالوي. هغه د تمه او د امید د خاف مرکز رب العالمین ګرځي. بیا یغه تمه په کائنات کې چا نه دی الله نه، ځکه چې هغه د زړه په سترګو کې سیده خبره چې د څومره څه کیږي دا ظاهري ډنچې دي، دا څه دي؟ ظاهري ډنچې دي، اصل فیصله بل څوک کوي. لکه ګوره تاسو یو ساده مثال ده، لکه تاسو هغه کلاو کې دا بمبه د ټوټي نلکه دا چې کلاو کې کنه نو دین او برش، نو چې څومره د مشران کستر کسان دي هغه په دې پوي چې دا اوبو په د بمبه کې نه دا وری وټنکه دا بیا غینرسي، او بیا د غین اخترف ته پوي چې دا غینه چې ته یو کوینه به لاین غلغنه وبرسي وتا، خو مشم دومره پوي چې دا ټوټه دینه بس وبرسي او بده کی هغه ته نور فهم نه یې اخترف ته، هغه بس ټول لغا چې د غوزنه خبره شروع ده. نو دا درنګ ته چې کوم خلق په الله تعالی باندې ایمان مضبوطی او د زړه سترګې کلاوي، هغه په دا ټول ظاهري د دنیا په اسبابو کې ورسته مسبب الاسباب وراء الاسباب د الله تعالی جل جلاله فیصله، او چې کوم چا د اسباب پیدا کړی دي هغه ګوري باغې باندې اعتمادي. نو د هغه لازمه نتیجه دی چې د تمچا نه دلته نه. لکه ګوره یو سړی کنه هغه یو جلاد ده، هغه ته حکم یو هغه کړه ده، یو بادشاہ کړه ده چې فلان کی ته دومره کړی وایا یا دومره هغه ته سزا ورکا. نو چې د کوم سړی وای کچېره دا صدا سړی نو هغه بده ته زره کې اجتماع ما وای، او که پوی سړی هغه پوی چې دا خو خپل مجبور ده، دا خو موای اصل خبره پاسه نه ده، نو هغه چې نه بادشاہ ته هغه ته درخواست کوي. نو درنګ ته چې کله د سړي ایمان او توحید او د الله تعالی باندې ایمان مضبوط وي په زړه کې، نو دغه دا کامل یقین وي چې دا ټول فیصله کوونکی د څوک ده؟ دا الله تعالی جل جلاله. نو د تم هغه چانه ستي هغه په مخلوق باندې دغه نظر نه چې کنه دا به مت دا ډیر وکي دا به دا وکي، او خاف دي چا نه، خاف دي الله نه، نه خو د چا د قوت نه دومره مرغوبه کیږي، نه خو د یغین دومره ډریږي، ځکه چې هغه ته پاتې ده کدی الله تعالی د ما بری کی دا فیصله ای چې ما ته نقصان راسي، نو بیا څوک مې نشي منې کوه، او کما ته خیر رسي به خیر نه څوک هغه نه مې څوک هغه نه څوک نشي. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت. نو الله تعالی دا منی هغه الله ته غوړي چې الله ته فیصله وکي به څوک رکوټ نه جوړیږي، هغه خوف چانه کوي الله نه کوي. البته دا خبره ضرور ده چې انسان باوجود د دینه د ظاهري دای ازمیش هم ده، مکلف هم ده، د ظاهري اسباب استعمال مکلف ته ده، نه چې سړاوي چې بس ظاهري اسباب بنه استعمالای بس آسیار صلی الله تعالی کوي د استعمال، دا خبره غلطه ده. اسباب به استعمالای و د غوږ کې امتحان ده چې اسباب استعمال نه بعد ته سهارا پچا کوي، ته باور پچا کوي، ته په الله تعالی کوي، کته د خپل اسبابونه ځان ته خپل رب جوړ ده، دا نه دی پکار. دا بری کوانت منس کې ازمیش وي په انسان باندې. اصل کې ازمیش دی کنه چې یو کار ته بار بار کوي، الله تعالی جل جلاله د اسباب چې پیدا کړي عموما داسې وي چې هغه اسباب خپل برابر نتیجه ورکړي، دا د الله تعالی نظام، دا د فضل ده. ځکه کچېری داسې وا
مثلا اشارت تند د تجدا نو هغه اوبو ته پیدا کړی دي دا د الله تعالی ترتیب ده چې کله ته اور باندې شای ګرمای نو هغه پر اور پیدا کړ الله تعالی اوس اور خو چانه پیدا کړ او د الله تعالی جل جلاله کله رګا د الله تعالی پیدا کړ او که ګیس دي معدنیات الله تعالی پیدا کړی ټول خو الله تعالی جل جلاله د نظام داسې جوړ د چې د اسباب باندې ترتیب چلی نو خود بیا اسباب باندې چې کله سره بار بار اسباب نتایج ورکړي نو به سړي اټول هغه یقین چا سره وبستا شي اسباب سره وبستا شي بس دغه کې دومره ده چې سړی د الله تعالی جل جلاله باندې باور ساتل او د الله تعالی د اسباب قدر کول او هغه استعمالول او خو چې کله اسباب استعمال نه بعد به الله ته متوجه کېدل چې الله د معاملات برابر کړي د معاملات ګوره مثال په توګه باندې ته په دفتر کې کار ده تا سره اته خپل دفتری طور باندې ته چې څومره هغه ته وسایل لاګي ته الله تعالی غا درکړي هغه ته درکړي اوس یو مزاج خلک دادي چې بس مړه هیڅ خبره نشته مخبل هغه شته دي داشته دي د خلک دا ډېری بدی کلمې دي او فن نه کوي د الله تعالی جل جلاله ته نه پسندیده خبرې دي چې دا شایسته دا بکیږي نو بیا عموما چې کله شخلک وی کنه چونکه الله تعالی جل جلاله ته تنبیه کوي او د آخرت معاملای چې آخرت خراب نشي هغه کور به نه کوي ټاکی ودرې یوځو کی تاسو به کتلی چې څومره داس شخلکی الله تعالی جل جلاله هغه ته سبق ورشي چې کله هغه په اسباب باندې اعتماد وکي بالکل کار نه کوي به ټاک ویلور ویغوزو کی او ځکه چې عادت تنبیه وشي او دا په د غلطین نه واپس شي او چې کوم خلک داسي وي اخرت یاسي ګاډ واړي شي بهغه ته غوښته زبونه جمع کوي د خیر ته نو دې واجب نه اوس بل سره د غسر اسباب شته خاطور اسباب نه بعد یغه دي اسباب مون ډیره توجه په الله د چې الله د خو ظاهري شونه دي خود د خبره ته برابر کی د خبره ته برابر کی او ته به کوله شي زونو ملک ته یاسي موږ خدا ظاهري ډنچې برابر کړي دی ویته نو داسي نګورا په دغه شینو باندې د دنیا په دغه ظاهري اسباب باندې اعتماد په بجای په چا اعتماد پکار دا په الله تعالی اعتماد پکار دا مؤمن شان دادا مؤمن سره خوند دا کوي مؤمن ایمان هغه سره هغه ایمان په دغه باندې وي نګورا چې موږ د کافر هم دغه سي نفسیات او نظریات وي ادي موږ هم دغه سي نو بیا خو ډیر فرق نشي پاتې کنه بیا کمزوري شو کله کله ایمان وی دا نه چې ایمان نه چاته کافر نه دی یل پکار غریب خلق غریبان ایمان یې په لابند نه چي نه خو هر چا ایمان یو درجه ای چا ډیر قوي ایمان وی چا کم وی چا ډیر زړه صفه شوی چا ډیر الله سره تعلق مضبوط وي هغه عمره مضبوط موحدي نو دا یاد سره د توحید د څه درس هغه شنه نه د لیکچر نه د رسمي غونډه چې سره و چې کله کله وسات توحید نه را ډیر وای توحید نه ډیری چې الله تعالی به توحید خواټولو نه زیات دی الله تعالی په احکامو کې بیان غي دا کېدل شي الله تعالی جو باندې ایمان نه وي مقصد دا چې آپ غیر الله باندې تما کوي غیر الله نه خوف کوي غیر الله باندې سهارا یا غټول د هغه چکم د لکه د نفع او د نقصان ملک کله لفظیه خو په حقيقي معنو کې په میدان کې چې کله غته سخت ور پیشي کنه هر ناجایز تلوس چي بیا ویلي هر ناجایز تلوس چي ته په دې خبره ایمان نه وکړه نو دې دی واجب نه داسې زبانی غونډه خبره نه چې زبانی خبره مثال په تور باندې سړا ده د خپل د عزت او د منزلت لپاره د بل سپکوا کوي بل ارغورځي او بل څه کوي نو دا پوه شي چې د سړا چې کوم د الله تعالی باندې توحید د خبره مضبوطه نه ده د خبره مضبوطه نه ده نو دې دی واجب نه محترمو توحید دا یو ډیر عظیم دولت ده ایمان دا یو ډیر لوی قوت ده مؤمن سره زکه چې دا چې کله صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین ایمان مضبوط وو یو کسبو بزرګونو د میدان ته وروتو هغه د قوت چرته نه دا قوت ور پوسیو او به دا قوت یاد ساته دا څنګه د چې کله ته په الله تعالی باندې دومره باورسای به الله تعالی ته داسې پرېږدي تاسو ته مزدګار چې اغایات خو ذکر کو جو مې توکل علی الله فهو حسبه چې ته په الله باندې باور لري د شانتي بغیر ته دې پر کفی ده غایته دې پر کفی ده کله کله به توي وی خبره کې پساو شي یو ظاهري سبب بنوي عین وکي بل ته ټول ته پراکي بیا الله تعالی داسې ندیری دې سره کوي چې ټول ژوندۍ به دغه سی بیا به داسې نه چې الله تعالی جل جلاله به سحری پریز دی بیا به دومره مطمئنی کې اسبابي کې نه ته دغه خبره دومره غم نه
چې اسبابي شپ قدردنه به استعمالای خو الله تعالی باندې به اعتماد او چې نه وي ته دومره غبراونه عین وخت کې بل تر ته یاري سخی نو محترمو الله تعالی باندې کامل یقین کامل باور دا مشتپکار دا الله تعالی جل جلاله دا د موږ مضبوط ایمان نصیب کی په خپل ذات باندې مضبوط توکل نصیب کی الله تعالی جل جلاله دا لکه څنګه هغه لوی دا دغه لوی خودمره عظیمه ده کنه چې هغه خو دې اچا دغه احاطه څوک نشي کوه دا خبره یاد ساته الله تعالی جل جلاله دومره لوی ده کنه دغه صفات او دغه کمالات او دغه قرآن مجید آیات ته د سوره لقمان باغې کې الله تعالی جل جلاله فرمایي چې کچيري تاسو د الله تعالی کلمات د څومره په دنیا کې ونی دي کنه ونی بوټي دنه کلم جوړ شي لو ان ما فی الارض من شجره اقلام چې په دزمه کې څومره ونی دي کنه څومره کربون کرب ضرب نه زیات دي دا اټولونه کلمونه جوړ شي کلم او د چکم سمندر د سمندرونه دي څومره سمندرونه دي دنیا کې خشکیانه څومره زیات دي دا دنه سیاهي جوړ شي او بیا په هغه باندې دغه په څومره ګونه کوم مجید آیات څنګه ده لو ان ما في الارض من شجره اقلام والبحر يمده سبعه اب چې هغه په او ګونه به نور د عمر سمندرونه شي لکه سمندرونه څومره صحیح ده او ګونه نور شي ځکه چې یو کلم می کنه په هغه باندې ته ډېر سه ختم کوای ځکه خو بیا استعمالي کنه نو چې او سمندرونه نور شي ما نفدت کلمات الله دی الله کلمې دی الله تعالی لوی دا څوک نشي پر کوابه نو ګوره دی رب العالمین لوی سدا د موږ چې الله اکبر یې دی مطلب دا وی چې یا الله ته چې د څومره د ما په تصور کې او د خلکو په خیالاتو کې دغه نه ته ډیر لوی تر دې اخر رس یعنی چې کله خلک مړ شي او په قیامت قائم شي د الله تعالی جلال او قدرتونه خلک وګوري بیا د انسان د عقل محدود ده الله تعالی لا محدود ده چې څومره انبیاء علیهم السلام دي دا ټول دی الله تعالی د کامل وینا هغه خپل ځان عاجز ساتي چې موږ عقل هغه ته نه راسي موږ عقل هغه ته نه چې څومره دی الله د لوی تصور کوي الله دغه نه لوی ده الله تعالی دغه نه او چې چا څومره تصور کړی دی الله تعالی د لوی هغه الله تعالی ډیر لوی ده کچیر هغه اولیاء الله کړه دا ک انبیاء علیهم السلام کړه یا تر ابدی کوي الله تعالی دغه نه لوی ده الله اکبر الله تعالی دغه نه ډیر لوی ده نو محترمو دی الله تعالی جل جلاله لوی خو نه څوک بینواشي نه څوک تصور کې راوستا شي خو البته الله تعالی د موږ باندې خپل لوی موږ باندې او خپل قدرتونه او د خپل صفاتونه د په موږ باندې چې کته هغه ته د الله معرفت یې دغه ته د الله تعالی معرفت یې د مشتلته نصیب کی صلی الله تعالی